چې کله عیسی علیہ السلام الله رسالت هغه تورکو هغه دنیا تراغه خپل قوم تراغه نو هغه د کهل خبرې چې دي هغه بیا هغه داغه امت ته چې داغه یاد دهانی وشوا چیرې دا هغه خبرې دي د په ماشوموالي کې کړې وي نن دې لوی شو دته الله نبوت ورکو هغه خبرې دې بیا کوي نو الله ورته د قیامت پر ورځ باندې د خپل نعمتونه یادای وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ما تا تعلیم درکړو د کتاب حکمت یعنی د تورات او د انجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ او کله چې وتا جوړول د خټینا کهیئت الطیر پشان د شکل د مارغا او بیا باذن زما په حکم سره فتنفخ فيها نتاب فقو پاغي کی فتكون طيرا باذن نو هغه مرغی شو زما په حکم د دینه تاسو کوي چې هغه کهل نه راغله نو دا معجزات هغه په کم عمر کې خولې دي چې الله و د قیامت پر ورځ باندې د دې یادګیره نه کوي هغه تا وتبره الاکما مرزاده ړون بتاخه کو یو سړی بتال راغړون د مور نه پیدا شوی ړون چې ډاکټران دا علاج نه کوي تاسو په سترګو لاس راکاو هغه بخښو والابرص او برګي والا مرض هغه چې طالب راغی تاسو په لاسو هغه بخښو تاسو کوي ته معجزات چې الله مثال سلام ته ورکړي ته خو کال لا لاغله نه دا قیامت نه مخ کې راځي بیا به کال راځي نو دا معجزات دا تبلیغ دا قتال چې د قران نه ثابت ده دا په کم دور کې شوی دی او بیا سوې الله وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ او کله چې تارا وستل بمړي زما په حکم باندې مړي ته بدی وي قم باذن الله غبره پاسې دو بیا الله وای وَإِذْ او یاد کا هغه نعمت زما کففت بنی اسرائیل انک اذ جئتهم بالبينات چې کله ته په واضح دلایل سره بنی اسرائیل تراله او بنی اسرائیل استاد قتلول بندوبست شروع کو کففت الله وای ما دا وی لاسونه ستانه بند کړیو دا وی لاسونه تا ته نشو درلسه دي کففت بنی اسرائیل انکا بنی اسرائیل ما ستانه بند کړ الله وای دی وی اسمان ته خېجو الله په دې دنیا کې ما دا وی لاسونه بند کړیو دا وی لاسونه کې دا طاقت نو چې عیسی علیہ السلام ته رسیدلې وي ور په دې ټول نعمتونو کې تاسو وګورئ چې الله رب العزت ذکر کړل د دین رستم آغا نعمتونه الله ذکر کوي چې آغا نعمتم زما یاد کا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي چې دا خبره ما زړه کې اچولې و د حواریانو چې ایمان راوړي په الله او په رسول باندې زما دغه حواریانو چې استامرګرتیا کړی و دا خبره دا غوښ زړه کې ما اچولې و ما تیار کړو استامرګرتیا تا او بیا الله ذکر مکو اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطيع ربک اے عیسی علیہ السلام هغه وخت یاد کا چې کله ستاغه مرګرو حواریانو تا ته وې سدي وې چې الله رب العزت تسوالو کا چې هغه دا کار زمونږ د پاره کې سکارو کې اينزل علينا مائده من السماء چې د اسمان د طرف نه یو دسترخوان راولېږي دسترخوان او دغه دسترخوان چې دا زمونږ د پاره اختر وګرځي د خوراک سامان پاږي کې ګورې چې څومره نعمتونه الله کړیو کنه په عیسی علیہ السلام باندې دې آیت کې هغه د الله ذکر وکړ تر دې پوری چې هغه دسترخوان چې داغه دعا کړی و عیسی علیہ السلام د حواریانو په وینا باندې او هغه دسترخوان د اسمان نه نازل کړو داغه هم الله ذکر وکړو کچری عیسی علیہ السلام د قیامت نه مخ کې دې ځمکه تبرا کوزيږي نو الله داغه ذکر ولي ونکو چې اے عیسی هغه نعمتون زما یاد کا چې کله ماته د بنی اسرائیل نه بچ کړي اسمان ته مې وخی جوړلې او بیا د قیامت نه مخکې ماته ځمکې ته راکوز کړي هغه نعمتون زما یاد کا قران کې خو هغه نعمت نشته ده حالانکه دا خو ټول نه غټ نعمتو وو کنو لیکن د دسترخوان د خوراک چې د عیسی علیہ السلام په دور کې نازل شوی داغه خو الله ذکر وکړو چې دا انعام ما پتا باندې کړو احسان می کړو
لیکن هغه غټ انعام غټ احسان چې الله د بنی اسرائیل نه بچ کړو اسمان ته خېجولو او دومره مودې په اسمان کې خولو او بیا د قیامت نه مخکې ځمکې تراکوز کړو داغه الله ذکر ونه کو داغه الله ذکر ونه کو داغه لپاره آیاتونه څه پیش کړي یو دا بر رفعه الله الیه وکان الله عزیزا حکیما بلکې الله هغه پورته کړی دی ځان ته او الله دې زورور او غالب حکمت والا الله دې غالب حکمت والا الله دې زورور او خاوند پوهی اوس دې آیات باندې تاسو غور او فکر وکړئ چې دین د عیسی علی السلام اسمان ته خطل ثابت دي ځکه چې دې آیت کې دا نشته ده بر رفعه الله الى السماء چې الله اسمان ته پورته کړی دی بلکې الله وی بر رفعه الله الیه ځان ته پورته کړی دی وکان الله عزیزا حکیما اوس په دې خبره باندې تاسو غور او فکر وکړئ قران مجید کې د عیسی علی السلام په باب کې الله سورته آل عمران کې فرمایي وجیها فی الدنیا وفی الاخرة ومن المقربین دا عیسی علی السلام مخورز بی په دنیا او آخرت کې خاوند عزت پي په دنیا او آخرت کې ومن المقربین او د الله د مقرب خلکو نه وي هغه هو مقرب کله رفنا مراد دا چې الله ځان ته پورته کړی دی یعنی د الله تقرب هغه ته ملاوي شوی دی نو تقرب خو د الله هر نیک انسان ته ملاويږي کنه ملاويږي الله د چانه لري دی الله وی وهو معكم اينما كنتم چې کوم ځای تاسو التک زیما ونحن اقرب اليه من حبل الوريد زده انسان د مړی د رګ نه زیات نږدې مدته الله د چانه لوی خو نه دی او بیا د دې علماو نه تاسو تاسو کوي د علماو نه تاسو تاسو کوي د دې مسلې چې الله له زمان او مکان شته دی چې ته دا معنی کې چې عیسی علی السلام الله ځان ته پورته کړل سره د وجوده نو الله له زمان او مکان شته دی ته خو وی چې الله د زمان او مکان نه پاک دی نو الله کوم ځای ته عیسی خېجولې دی ځکه چې قران کې د اسمان لفظ نشته دی چې الله اسمان ته خېجولې دی قران کې خدا دې چې الله ځان ته خېجولې دی نو الله کوم ځای کې دا غزه و خیاته مارونو غور او فکر په دې خبرو باندې وکړي د رفع نه مراد دا نه ده لکه سورته محمد کی سورته مجادله کی آیت نمبر 11 کی اللہ رب العزت فرمائے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ پورته کوي هغه خلک چې هغه ایمان راوړي او هغه خلک چې هغه علم حاصل کی په درجاتو کې پورته کول نه مراد دا نه ده چې یو سره د وجود سره الله رب العزت چې په فلانی ځکه الیاذ بالله ناس ته او دا د الله مقام دی الته کې ناس ته او الته ځان ته وخیږي دا څه نه ده د رفع نه مراد چې دا عزت ورکول درجات بلند کول ټول قران کې الله رب العزت د دې ذکر کړی دی لکه د انبیاء په باب کې تاسو وګورئ چې کله دریمه سپاره شروع کیږي نو دریم سپاره په ابتدا کې الله رب العزت چې هغه فرمایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا رسولان د الله دي انبیاء د الله دي فضلنا بعضهم على بعض الله چې دا ورکړي دي باجی په بازو باندې او بیا ګوره مخکې څه دي منهم من کلم الله باجی په دوی کې هغه دي چې هغه سره الله کلام کړي دي ورفع بعضهم درجات او پورته کړی دی الله بعضی د دې په درجاتو کې درفع نه مراد څه ده تر درجاتو بلند کول د درجاتو بلند کول لکه هم سورته اعراف کې تاسو وګورئ الله رب العزت د یو عالم ذکر کړی دی د بنی اسرائیل د یو عالم او د هغه عالم مبارک اللہ رب العزت فرمائی ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الله کما غختله وي نو د خپل کلام په وجه باندې د خپل کتاب په وجه باندې
دغه عالم چې دی دا ما پورته کړو ولو شئنا لرفعناه الله ما پورته کړی وي درجات به مولا بلند کړی وي عزت به ورته ما ور کړی وي ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه لیکن هغه څو کړل هغه دنیا ته مایل شو لکه نن زمونږ د دې دور مولیان نن زمونږ د دې دور مولیان چې ځان ته ورثه الانبیاء وي لیکن هغه د دین نه کاروبار شو جوړ کو بنی اسرائیل د علماء غونته کی الله فرمای وتبع هواه او د الله کلام د الله وحی پرې خدا چې زړه ته سوي هغه پسې روان شول خپل خواهشاتو پسې روان شول نو بیا الله وایي څه چلو شو فمثله کمثل الكلب وزد مثال پشان د سپی دی الله وایي ګوره کدا عمل کړی وي نو الله وایي رفعناه ما پورته کړی وي عزت به ورته ور کړی وي درجات به ولا بلند کړی وي لیکن چې د عملونو کو الله په کتاب باندې نو د مثال الله وایي پشان د سپی دی نو عیسی علیہ السلام چې دی داغه دشمنانو دا غوښتا چې عیسی علیہ السلام ذلیل کی الیاذ بالله لیکن الله رب العزت فرمایي چې نه قتل کړي دي نه په سلی باندې خېجولې دي او نه دا هغه هغه هتکنده هغه کوششونه چې عیسی علیہ السلام چې دغه ذلیل کی نه پاغه کې کامیاب شوی دي بر رفعه الله الیه بلکې الله غ پورته کړي دي حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې هغه قومونه يرفع الله قرآن مجید کے حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین بے شک اللہ رب العزت د دې کلام په وجه باندې چې یو سړی دا کلام عزت کی په دې عملو کی د دې تبلیغ شروع کی د دې عمل په وجه باندې الله رب العزت داسې قومونو ته داسې خلکو ته سکی رفع ورکې رفع او کم خلک چې د الله کلام پری دي نو الله داسې خلک چې ده پستی تر ورځي دلیل کی زما عزیزانو په دې مسله باندې ځان پوره کول پکار دي بل آیت ته عیسی علیہ السلام د نزول لپاره چې کوم دلیل ګرځي دې آیات باندې لګتا دې آیت باندې لغور کوي تاسو دا د سورته نساء آیت ته آیت نمبر یوکم شپیتم نمبر وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ترجمه د دې دا کوي او نشته د اس یو اهل کتاب مگر ایمان براوړي په عیسی علیہ السلام باندې مخکې داغه د مرګ نه او د قیامت پر ورځ باندې د عیسی علیہ السلام بعد په دې باندې گواه او بیا په دې باندې د بخاری یو روایت هم پیش کړي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت چې د الله پیغمبر فرمایلی دي چې د الله په ذات مې قسم چې الله رب العزت په عیسی علیہ السلام نزول کړي او وایي چې تاسو غواړئ په دې باب کې د اطمینان قلب د پاره نو دا آیت تاسو ولولئ د دې آیت نه ثابت دي چې عیسی علیہ السلام برازي پس په دې آیت باندې تاسو غور وکړئ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشته ده هیڅ یو اهل کتاب هیڅ یو اهل کتاب ښه الا ليؤمنن به قبل موته مگر ایمان براوړي په عیسی علیہ السلام باندې مخکې داغه د مرګ نه نو ټولو اهل کتاب خو ایمان راوړی نه دی چې عیسی علیہ السلام کله نازل شي نو ټول اهل کتاب به ایمان راوړي نو د آیت تصدیق بوشي مونږ یو ښه وغورو کوي په دې آیت باندې دا آیت نازل شوه دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا هغه دور نوالا تر نن پوری څومره اهل کتاب دي چې هغه مړ شول لاړل د دنیا نشته کا نشته ده ها هغه مونږ شمارل هم نشو دومره اهل کتاب چې هغه مونږ شمارل هم نشو چې هغه مړ شول د دنیا نه لاړل کدا آیت دا مقصدی چې هیڅ یو اهل کتاب نشته ده مگر ایمان براوړي په عیسی علیہ السلام داغه د مرګ نمخ کې نو بیا خو الله بیا خو پکار ده چې الله رب العزت دغه اهل کتاب هغه مړ کول نه ټول ژوندۍ ساتلې چې تر کومه پوری عیسی علیہ السلام نه راغله تر هغه پوری ژوندۍ ساتلې چې هغه ټول په عیسی ایمان راوړل نه د قرآن د آیت تصدیق بشه شی به کنه
لیکن ما او تاسو خبر چې اهل کتاب چې د امري پیدا کیږي مو عمري پیدا کیږي مو عمري اعوذ بالله د قران د آیات چې دا دروغجن شو ځکه چې الله خو فرمایي چې اس یو اهل کتاب نشته ده مگر د عیسی علی السلام د مرګ نه مخکې ایمان دراوړي مونږ وایو نه د آیات دا ترجمه چې دا پدې کې تعال لغون ته کې ګړبړ وکړل دا اصل کې قبل موت هی چې ده د هی کې ضمیر چې ده دا عیسی علیہ السلام ته منسوب نه ده دا اهل کتاب ته منسوب ده او دا آیت معنی دادا و ام من اهل الكتاب نشته ده هیڅ یو اهل کتاب الا مگر ليؤمنن به ضرور به پدې خبرو باندې چې دا تور تکي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلام چې وته د الله دا پیش کې پدې به ضرور ایمان راوړي قبل موته د خپل مرګ نه مخکې چې کله د مرګ فرشته ویني د دنیا د سترګې پټ شي او د آخرت سترګې ښکار شي د مرګ فرشته ویني دی به بیا ایمان راوړي لیکن دا ایمان به د بیا صحیح قابل قبول به نه دا به قابل قبول نه او عیسی علیہ السلام د دوی خلاف قیامت کی به گواہی کوي لکه سورۃ مائده کې الله دا غي ذکر وکړو چې کله الله عیسی علیہ السلام ته چې تا ورته ویلو چې ما ته الہ وای نو الله هغه وایي چې الله ما ورته هغه ویلو تا ما ته ویلو زمانه رسته چې دوی څه کړل بیا ما ته پته نشته ده دا دوی خپل خو دا دوی خپل عملو او بیا ګورئ په دې کې تاسو تضاد هغه تضاد دا دی چې دوی وایي چې عیسی علیہ السلام چې ده دا د قیامت ته نخونه یو نخه ده عیسی علیہ السلام د قیامت ته نخونه یو نخه ده دا وایي که نه وایي د الله پیغمبر د قیامت نخې ښوولې دي او په هغې نښو کې یو عیسی علیہ السلام دی اوس ګوره قرآن مجید څه وایي الله رب العزت بیانی هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه او یاتي ربک او یاتي بعض آیات ربک آیت نمبر 158 سورۃ انعام الله دې انتظار نه کوي مگر د دې خبرې چې راشي دوی ته ملائک یا رب تا یا بعض سنخي راشي دا الله تر طرف نه دوی ته الله فرمای یوم یاتی بعض آیات ربک هغه ورځ چې په کوم ورځ باندې ستا د رب د طرف نه سنخ دوی ته رااله لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها الله فرمای بیا به د انسان ته فائدہ ورنه کې د ایمان راوړه د ایمان راوړه چې کله نخ رااله نو بیا د فائدہ نه ورکړي د قیامت نه رااله یا د مرګ نه رااله بیا غره فائدہ نه ور کوي قران سوې چې کله نه خراله بیا فائدہ نه ور کوي او احادیثو کې دا مسله راغله چې کله د قیامت نخي سرګند شوي نو د توبې دروازې به بند شي بیا به صحیح د توبې دروازې به بند شي نو د قیامت په نخو کې خو ته خپل وی چې عیسی علیہ السلام هم داخل دی نو د توبې دروازې بند شوي د ایمان دروازې بند شوي نو ته دا آیت ترجمه څنګه کې و ام من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته چې دوی به ایمان راوړي کفر به ختم شي ټول به یو اسلام شي نو تاسو د قران مخالفت کو د احادیثو مخالفت کو ځکه چې احادیثم وای او قرانم وای چې کله نه د قیامت رااله او نه د مرګ رااله بیا توبه نه قبليږي بیا ایمان راوړه انسان ته فائدہ نه ور کوي نماز ځانو په دې دلایل باندې غور او فکر وکړي د الله د کتاب نه د عیسی علیہ السلام مرګ چې دا ثابت ده عیسی علیہ السلام څه ثابت ده مرګ ثابت ده لیکن زیاته او ظلم داده چې هغه آیت چې داغه نه د عیسی علیہ السلام مرګ ثابت ده داغه نه خلق جون ثابت دی لکه الله سورۃ ال عمران کې فرمایي واذ قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی اے عیسی زتا تم مرگ در کوما مرگ وفات در کوما وفات منگ مرتا ہوئی بڑا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ زتا تا توفا در کوم مرگ در کوما او د مرگ نرست الله سوئی وَرَافِعُكَ إِلَيَّ زتا پورتا کوم ازانتا نو منگوئی دا دی ترجمو کا ست ترجمه دا دا توفا ست ترجمه دا
بیا د رفع نه مخکې توفا ذکر شوی دی. د توفا ترجمه دا کوي چې الله رب العزت وی اے عیسی علیہ السلام زتا د روح او وجود سره پورا اخلم.